السلام علیکم مینوالو، امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړې. د سوات نه نوښار ته راواده کړې ښځې خپل خاوند نه وتښتېدله. د 2 میاشتو وه چې د خپل خاوند نه وتښتېدله. هغه خاوند د خپلې ښځې پسې لیونی شو او خودکشي یې وکړله. خاوند په څه وجوهاتو باندې خودکشي وکړله؟ راځئ مینوالو موږ سره دا ویډیو اخر پورې وګورئ چې د پوره معلومات نه خبر شئ. که څوک په دې چینل کې نه وي مهرباني وکړئ سټار کلیک در سره ضرور سبسکرایب کړئ او بل ټلی نشان ووهئ. نور هر یوه معلوماتي ویډیو به تاسو ته ډېره په اسانتیا سره میلاویږي. دا واقعه په نوښار کې رامحیطه شوې ده چې د سوات نه راواده کړې ښځه په نوښار ته خپل خاوند سره 2 میاشتې تېرې کړې او 2 میاشتې بعد د یار سره وتښتېدله. سی سی ټي وي کیمرې راغستې وه چې د حساب له د کوره وځي بهر او وتښتي. بیا خاوند ورته ډېر زیات انتظار وکړي، ډېرې ورځې ورته انتظار وکړي خو هغه ښځه را نشي. بیا خاوند د ښځې پسې لیونی شو او د حساب له نشې شروع کړې. هر قسم نشې به یې کولې چې د حساب له په نشه کې به ګرځېده او مکمل ورپسې لیونی شوی و. اور د زوی ته ډېر زیات نصیحتونه وکړل چې زه به تا له بله ښځه وکړم، ته د دغې نه صبر وکړه. خو هغه خاوند د دغې ښځې نه صبر نه کولو او د حساب له دا به یې ویل چې ما له دې خپله ښځه راشي او زه دې ورسره زندګي تېره کړم. هغه ښځه رانغله. نن خاوند په ډېره زیاته نشه کې درې کابل ته ورودانګل. خودکشي یې وکړه او هغه کابل سیند یوړو چې اوسه پورې لا پته نه ده لګېدلې. مور یې ډېره زیاته په سرو سترګو باندې ژاړي او وایي چې زما د خاوند ښځه دې ګرفتاره شي ځکه چې د دغې جینۍ دپاره زما زوی خودکشي وکړله. الله تعالی دې مور له د زړه صبر ورکړي. دا وه زموږ نننۍ ویډیو. نورې معلوماتي ویډیوګانو لپاره په دې چینل کې اوسئ. والسلام.